الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. دا سورة المؤمن جديد سورة غافر وي ومشهور نمی سورة المؤمن دے. دیتا سورت المومن پدے وجوئی چی پدے کی دے یو مومن سڑی کردار بیان شوے دے او دا مکی سورت دے. تاستا پتا دا قرآن مجید کی اکثر سورتونا مکی دی. دا ہجرت نمخ کی چکم سورتونا نازلی نو آغیتا مکی وی او د هجرت نه بعد چې کوم سورتونه نازل دي نو هغې ته مدني وایي. نو 87 سورتونه مکي دي او 27 مدني دي. د ځینو خلکو دا خیال دی لکه تېره جمعه کې دا خبره ما کړې وه چې د مکي سورتونو کې د نبي علیه السلام د دعوت انداز جدا او مدني سورتونو کې د دعوت انداز جدا دا د مقابلې خبرې، دا د دین د غلبې خبرې، دا د جهاد خبرې، دا دشمن د چیلنج کولو خبرې. د دیو دا خیال دی چې دا په دې مکه معظمه کې نه وي، دا صرف مدینه منوره کې. نو ما مخکې هم د دې خبرې تردید کړی او اوس بیا مې دا صورت د دې دپاره ووی چې تاسو ته دا ثابته کړم چې د دې بنیاد د دې ټولو خبرو په مکه معظمه کې ایښودی شوی. دا د فرعون واقعه چې څومره صورتونو کې راغلی ده د اکثریت صورتونه مکي دي. دا د ابراهیم علیه السلام او د نمرود د مقابلې خبره چې راغلی ده دا هم په مکه معظمه کې د دې نزول شوی دی. ابراهیم علیه السلام چې څومره مقابلې کړي دي یا نورو انبیاو چې څومره د خپلو قومونو سره د هغې مقابله راغلی ده یا د پیغمبرانو قومونو چې د پیغمبرانو خبرې تردید کړی دی نو دا ټولې خبرې د مکې معظمې په دې صورتونو کې راغلي. دا صورت چې دی صورت المؤمن دا مکی صورت دی او په دې کې دا واقعه ذکر شوې ده چې د کومې آیتونو ما تاسو ته ولوستل چې کله موسی علیه السلام خپل دور آخر کې مصر کې چې د کوم دور 40 کاله موسی علیه السلام د فرعون پر دربار کې حق کلمه وویله او فرعون خو ښکاره خبره وه چې مقابله م وکړه، خبره یې ونه منله، جادوګران یې م راوسته، هغه جادوګران هم مسلمانان شو. فرعون په دې پوه شو چې دا موسی علیه السلام خو ما نه پرېږدي او دا مشري او دا قیادت او دا ریاست را نه اخلي. نو فرعون په دربار کې د خلکو نه گویا کې یو قسم اجازت اخلي او وایي چې زما په لار کې رکاوټ مه پیدا کوئ، زه دا موسی علیه السلام وجنم. دون حده پورې فرعون د موسی علیه السلام په مقابله کې دومره برداشت ختم شو او په دې پوه شو چې د دې موسی علیه السلام بغیر د مرګ نه بل علاج نشته، نه دی دباویږي
نه دی په مناظره کې ته پړ کولی شي، نه چیلنج کولی شي، نه یارولی شي، نه په لالچ کې راوستی شي. دا خو د سره به دا څنګه مقابله پرېوته، د څنګه کس سره به مقابله پرېوته، د ده سوا د مرګ نه بل علاج نشته. نو فرعون دا مکی صورت دی، دا د مکې په دور کې دا خبرې. وقال فرعون، اول خو قرآن دا وایي چې ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون. موږ موسی علیه السلام چې لیږلی و، فرعون تم لیږلی و، حامان تم لیږلی و، قارون تم لیږلی و. حامان چې دی دا خو د فرعون وزیرو، دا خاص وزیرو. په هغه زمانه کې به د هرې محکمې ځان له وزیران نه و، خو به یو وزیر به ونو، او وزیر به مس یو مشیرو. وزیر مطلب به مشیرو چې ده ته به هسې مشورې ورکول، چې اختیارات به یې ولږ ډېر، خو بهرحال. او قارون خو اصل کې د موسی علیه السلام د قوم نه د بني اسرائیلو نه و، خو بیا یې گویا کې هغه په دې جدید اصطلاح کې فلور کراسنګ یې کړی و، چت یې بدل کړی و. نو تللی و د بني اسرائیلو په ځای باندې د فرعونیانو سره ملاو شوی، ځکه چې مال او دولت ورسره ډېر. نو فقالوا ساحر کذاب. نو دې درې واړو ته الله تعالی وایي ما موسی علیه السلام ولیږه. نو دې درې واړو ورته ووایي چې ساحر کذاب، دا موسی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر هم دی او غټ دروغجن دی. حالانکه هغه نه جادوګر و نه دروغجن و، خو دې خو الزام ولګاو. فلما جاءهم بالحق من عندنا، کله چې موسی علیه السلام مسلسل دې ته حق راوړو او حق یې ورته پیش کو، د خلکو دا خیال دی چې کله یو نوی سړی یا یو مصلح یو مجدد هغه په یو نوی روپ کې، په یو نوی شکل کې، په یو نوی دعوت کې، په یو تازه دعوت دنیا ته وړاندې کي، نو د مخکې نه چې کوم خلک په دې میدان کې هغه وګوري چې دام جوړ زموږ په شان کاروباري راغلی دی، نو هغه اول دا کوشش کوي چې دا سړی هم په دې کاروبار کې ولګوي. څنګه چې مونږ خرڅول اخیستل کوو، کاروبار کوو، کله د دین یو شکل پیش کوو، کله بل شکل پیش کوو، کله د چا د یرې د وجې نه، کله د چا د تمې د وجې نه، کله د چا د روب د وجې نه بدلو را بدلو، داسې به دی هم داسې کار وکړي. ناول خو په دې کې تمه یې د دوی، خو چې کله هغه تمه یې ختمه شي نو بیا د هغه په مقابله کې راشي چې اوهو دا خو ډېر خطرناک سړی دی، دا خو خبره ټیک کوي او د هغه ټیک خبرې دپاره قرباني م ورکوي، او نه په دباو کې راځي، نه په لالچ کې راځي، او دا د دین دا خبره او د اسلام دا خبره د کاروبار په طور هم نه پیش کوي چې ذاتي څه بنیادي مطلب دی. نو د هغه سړي بیا دشمنان شي دا ټول په شریکه، یاره وایي هر څه چې کېږي خو به د دې یو سړي نه به ځان خلاصو، ځکه چې دا خو زموږ ټول کاروبار ته نقصان رسوي. نو چې کله دوی داسې په دې باندې پوه شو، فلما جاءهم بالحق من عندنا، چې کله ورته موسی علیه السلام حق خبره پیش کړه، نو قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، وایي د دې بل علاج نشته، خو یو دا چې د ده دا ملګري ختم کړي، چې ده سره کوم ایماندار دي د دې دا بچي وژنې، د مخکې نه به هم وژل، خو دا ځل بیا په وژلو شروع وکړه، په دې منځ کې پکې لږه وقفه کړې وه، نو بیا یې مړه کړي. واستحیوا نساءهم، او ښځې یې پرېږدی چې د دې نه خدمتونه اخلي. وما کید الکافرین الا فی ضلال، خو کافران چې څومره سازش وکړي نو هغه ناکام وي، ځکه دې د الله تعالی د ارادې مطابق خلاف، او د الله تعالی د منشا خلاف، او د الله تعالی د پلانینګ او د الله تعالی د منصوبې خلاف سازشونه کوي. نو کائنات خو الله تعالی د خپل پلانینګ مطابق پیدا کړي دي، که الله تعالی د بل چا سازش نه کامیابوي، امتحان کوي په خپلو خلکو باندې، په مؤمنانو باندې، خو پلانینګ خو د الله تعالی خپل دی، منصوبه خو د الله تعالی خپله ده، اراده خو د الله تعالی خپله ده. نو چې کله فرعون هم په دې باندې پوه شو چې دا خلک هم رانه ټول دا دي، قریبه ده چې دا ټول خلک هم رانه وشواړئ، نو وقال فرعون ذروني اقتل موسی. فرعون په خپل دربار کې، دا د فرعون دربار دی، داسې تصور کې داسې والی د فرعون دربار دی، او درباریان ناست دي، ډېر شی خلک ناست، عمرا، سرداران، بیرونسي ورته ته وایي، سرداران، درباریان دا ناست. نو فرعون وایي چې ذروني اقتل موسی، ما پرېږدی او زه دا موسی وجنم، یعنې تاسو زما په لار کې رکاوټ مه پیدا کوئ. اول يدعو ربه، د خپل رب ته آوازونه وکړي، د رب د زمانه خلاص نشه کې وکړه. اول وجنم وی انی اخاف ان یبدل دینکم،
زه یریږم دی به ستاسو دین بدل کړي. هسې لږ سوچ وکئ موږ او تاسو دین څه ته وایو؟ مونځ او روژې ته وایو. نو فرعون مونځ او روژه کول. دین د ملک نظام ته وایي. په دې ملک کې چې کوم نظام چلیږي هغې ته دین وایي. نو انی اخاف ان یبدل دینکم، زه یریږم ستاسو د دې ملک دا ټول سیستم خرابوي، دا بدلی. که د ده ته اختیار میلاو شو دی به د هر څه به ترې وري کړي، د هر څه به الټه کړي. دا اوس چې کوم سیستم روان دی دا د ژوند د تېرولو، د معاشرتو، د معیشتو، د سیاست او د حکومتو، دا چې څه تعلیم، دا چې څه روان دی ټول هر څه به بدل کړي. ان یبدل دینکم، د فرعون څه دینو؟ او فرعون داسې دیندار و، داسې زبرګ و، داسې چېرته کې دا چې هغه سره د دین د بدلېدو خطره وه چېرته. او ان یظهر فی الارض الفساد، او یا به په دې ځمکه کې فساد را پیدا کړي. یا خو به دا دین بدل کړي که کامیاب شو، او که ناکام شو نو بس بیا به دا ورانۍ به کوي په مخه، ورانۍ به کوي. موږ ته به په مخه د ده نه مسلې به راته را پیدا کوي. نو دا موسی علیه السلام چې خبر شو چې فرعون په دربار کې خو زما د مرګ فیصله کېږي، نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله تعالی زما خو ستا نه بغیر بل مددګار نشته، زه تا نه مدد غواړم. او د دې نه د بچ کېدو دپاره خو ما سره هغه لا او لښکر نشته چې د دوی سره کوم دي، خو زما تکیه خو په تا باندې ده. نو موسی علیه السلام انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. مولا زه ستا په پناه کې ځان ورکوم او ستا پناه نیسم د هغې کس نه چې هغه متکبر دی، حق ته غوږ نږدي، او لا یؤمن بیوم الحساب، د قیامت ورځ نه مني، د حساب کتاب ورځ نه مني. په دې دنیا کې بې مهاره وخ دی چې کوم ځای کې سرېدل غواړي هلته سرېږي. حرام و حلال پابندي، جایز ناجایز، په دې باندې ایمان نه لري. نو مولا د ده نه ما ته بچ کړي، نو زه خو ستا په پناه کې ځان ورکړم. اوس چې چلو شو چې فرعون دا خبره په دربار کې وکړه که نه، نو درباریان خو ټول څنګه وي؟ درباریان خو داسې وي چې هغه چمچي، هغه د بادشاه په ها کې ها ملاوي. هغه چې بادشاه وي، هغه مشهوره کیسه تاسو اورېدلې ده چې بادشاه وي چې دا باتینګڼ مې بیګا خوړلی و، ډېر مزېدار و او ډېر خوند و. او باتینګڼ خو د سبزو بادشاه دی، او صفتونه یې وله شروع کړو. سبا له چې بیا باتینګڼ بیا وخوړه نو بیا د بادشاه په خېټه دړ شو. نو بادشاه بیا په دربار کې وی باتینګڼ وې څه موده دا شکل ته وګوره، دا شکل یې د سبزی دی. نو هغه درباري ورته وی او که نه وی دا په چا په سبزو کې شمار کړی، دا د عقل خبره ده، د شکل ته وګوره، دا د سبزی شکل. نو بادشاه ورته وی چې پرون خو تا وی چې دا د سبزو بادشاه دی. وی پرون بادشاه وی چې دا د سبزو بادشاه دی، وی زه د باتینګڼ نوکر نه یم، د بادشاه نوکر یم. باتینګڼ نوکر نه یم، د باتینګڼ صفت به کوم. چې بادشاه د باتینګڼ صفت کوي زه به صفت کوم، او چې بادشاه یې بد وي زه به بد ویم. د بادشاه نوکر یم، د باتینګڼ خو نه یم. نو دا د باتینګڼ نوکره دا حضرت کې د بادشاه غلامان. نو فرعون ته هم دا خیال چې اوس به د هغه ځای نه د تحسین کلمې اوچتې شي، هغه ځای نه به یو پاسې چې صاحبه بالکل زبردست خبره دې وکړه، او بل به وایي چې صاحبه بالکل موږ در سره یو. نور چا لا خبره نه وه کړې، او یو سړی پاڅېدو. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، او یو مؤمن ووی چې د فرعون په خاندان کې و. ظاهره خبره ده فرعون د خپل خاندان خلک برتي کړي ولته دربار کې. څوک وایي دی د تره زوی و، او د ده ډېر لوی اثر و په دې دربار کې، او پته لګي د قرآن د دې وینا نه چې د ده په دې دربار کې واقعي ډېر لوی اثر و. نو بس هغه رجل مؤمن را پاڅېدو. نو فرعون دا خیال دی به زما تایید کوي، زما په صفت کې به خبره کوي. نو هغه رجل مؤمن، او قرآن ورته رجل مؤمن وایي. رجل مؤمن سړی نر. رجل خو خود چې مؤمن خو رجل خو و، مؤمن او مؤمنتون. نو چې مؤمن وي نو دې نه مخکې دا رجل ولې وي؟ په دې عربۍ کې یو کمال دی، وایي فلانکې سړی چې دی که نه رجل مذکر، رجل مذکر سړی هم دی او مذکر هم دی. چې سړی نو سړی مؤنث وي، سړی خو مذکر نو. وایي رجل مذکر معنی لکه پښتو کې مونږ وایو نر دی، نر سړی دی او نر دی. ځینې سړی خو سړی خو نر نه وي، او ځینې سړی خو سړی وي او نر وي. نو هر سړی زموږ یو ملګری تاسو ته ما یو ځل دا قصه کړې وه، هغه به وایي هر سړی نه دی، او هر مولا نه دی، او هر کتاب نه دی. او خبره یې ډېره مزېداره کوله. هر سړی خو سړی نه دی. امام ابن جوزي رحمه الله پر زاد المسیر کې لیکلي دي چې کوم ځای کې دا ویلي دي په دې سورت بقره کې
چې فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نکاح وکړئ که دوه کوئ که درې کوئ که څلور کوئ، دوه درې څلور سره. نو بیا ورسره لاندې لیکلي دي وایي دې سړو ته ویلي دي اذا کانوا رجالا، وایي چې سړي نو دي یو سړي چېرته کړی وه بیا ورته وایي چې زه خو د دې دا خو جګړې کوي په مخه او دې سره څه وکړم دواړه تاسو وایي دوه ښځې وکړئ ما چې دوه وکړې ټول جګړې دي. نو هغه عالم ورته ویلي تا ته چا ویلي ته دوه کوه؟ هغې تا ته نه ویلي چې ته د کور جګړه نه شې حل کولی، نو تا ته یې ویلي چې دوه وکړه. دی هغه چا ته ویلي دي چې وړې جګړې هم حل کولی شي او غټې هم حل کولی شي، نو چې نه شي حل کولی هغه ته نه دی ویلي چې دوه وکړه. نو دا رجل دا نرو. او قرآن موږ ته وایي چې داسې مؤمن کردار دی ته وایي داسې مؤمن شه. ته مه وایې چې زه مؤمن یم. نو دا راپاسېد، دا مؤمن راپاسېد او یکتم ایمانه. نو ته به وایې چې دا سړی د اوسه پورې د فرعون په دربار کې و څنګه دی پکې پرېښی څنګه و؟ نو یکتم ایمانه، د اوسه پورې د خپل ایمان پټ کړی و. نو ځینو خلکو له په دې باندې چې یاره جي یکتم ایمانه، نو هغې ترجمه کوي یکتم ایمانه، خپل ایمان یې مضبوط کړی و. یا لکه د یکتمو معنا مضبوطول نه دي، د یکتمو معنا پټول دي، خو ته په خبره نه پوهېږي. وایي چې یاره دا څنګه مؤمن و بیا ایمان پټ کړی و؟ ولې دا یارېده نه، موقع یې خبره ساتله. چې کله د ایمان د ښکاره کولو موقع نه وه نو ایمان یې پټ ساتلی و، ځکه چې موقع یې ساتو که نه. او چې کله د ښکاره کولو موقع راغله نو بیا یې پټ کړو، نه یارېدونکی نه و خو موقع ته یې ځان ساته. نو یکتم ایمانه، د اوسه پورې خپل ایمان پټ کړی نو بس په دربار کې و. نو دی چې راپاسېد نو ده د دې ځینې شروع وکړه. وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو یو سړی په دې ګناه وژنئ چې د هغه ګناه دا ده چې هغوی زما رب الله دی. دا څه ګناه ده؟ دا ګناه ده د یو سړي مړی نه دی کړی، ملک کې چې تصور نه دی لګولی، بغاوت او د بل څه خبرې نه دي کړي، دا خبره کوي چې زه د رب یو خدایي منم، نو دا ګناه ده. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، او تاسو ته ښکاره دلیلونه راوړي د خپل رب د طرف نه. نو وان یک صادقا فعليه وان یک کاذبا فعليه کذبه، که دروغ ویلي نو د دروغ ګناه د په سر ده. وان یک صادقا، او که دی رښتینی نو یصبکم بعض الذي یعدکم، بیا تاسو ګورئ چې د کوم عذاب نه تاسو یارئ په دې دنیا کې به درته عذاب میلاویږي، اکثري عذاب خو په آخرت کې میلاویږي، خو صحیح سوی په دې دنیا کې هم درته میلاویږي. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله تعالی هغه چا له توفیق د هدایت نه ورکوي چې کوم زیاتې هم کوي او دروغجن وي. تاسو دروغجن یې او بیا تقریر کوي یا قوم لما قومه لکم الملک اليوم، نن ستاسو په دې مصر کې حکومت دی، ظاهرین فی الارض، تاسو په دې ځمکه د مصر کې غالب یې، ستاسو دلته اقتدار دی، قوت هم دی. او دا راته ووایې چې فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، که د الله تعالی عذاب راشي نو په دې حکومت به خلاص شي. دا حکومت د عذاب نه د خلاصېدو دپاره ټیک دی، دا کار کولی شي. که د الله تعالی له طرف نه د اسمان د طرف نه عذاب راشي، د ځمکې نه عذاب راشي، طوفان راشي، زلزله راشي، آفت راشي، د اسمان نه کاڼې راوورېږي، نو ستا د حکومت به تا بچ کړي؟ من ینصرنا من باس الله ان جاءنا، که د الله عذاب راشي نو د الله د عذاب نه په دې حکومت خلاص شي. نو بس بیا کېناست. چې کېناست نو فرعون پاسېد. ګوره په دې دربار کې نور خلک هم دي، خو یو سړی هم د رجل مؤمن مقابله نشي کولی. کردار چې په چا کې که نه، چې سړی یو مي یو، نو چې یو شهبازي که نه، نو دا چتې متې که 500 مي که نه، دا بیا د شهباز مقابله نشي کولی، دا بیا چتې متې، دا خارونی بیا دغه مقابله ته نشي ودرېدی، ځکه چې هغه کې غلا نه وي. زه د خپلو شاګردانو ته په درسونو کې وایم، زه وایم دروغ مه وایه، غلطه خبره مه کوه، بې ثبوته خودغرضي مه کوه، دروغ خبره مه کوه، ثبوت د سره نه هغه مه وایه، چې خبرې ثبوت نه هغه مه وایه، چې ته د ته جرم نه معلومه، دلیل یې ته نه معلومه، هغه خبره باندې مه ټینګېږه. اول خبره وتله چې خبره به دلیل په لحاظ سره ټیک ده که غلطه ده، نو خبره به دلیل په لحاظ سره ټیکي، نو اول دا وته. بیا دې ته وګوره چې په تا کې خپله څه غلا خو نشته، ته چې بل د غلا نه منې کوې نو تا کې خپله غلا شته، نو که تا کې خپله غلا وي نو خلک به ورته وایي چې ما ته ښې وې او تا کې خو دغه غلا ده. او درېیم دا چې د خپل ذات د غرض دپاره خبره مه کوه، خپل ذات ته مه کوه، داسې مه کوه چې بس ټوله خبره راتاوې ځان ته یې راتاوې، د ذات دپاره مه لګیا اوسه، خدای دپاره خبره کوه، خبره د خدای دپاره کوه. د غلا نه اول د ټولو نه مخکې ځان بچ که، او خبره په ثبوت او په دلیل کوه، او بیا د ټولې دنیا مخې ته ودرې، د روس او امریکا هېڅ ته نه وایي، دا ټول چتې متې دي،
دا بیا سي خارونه دي بیا ستا په مخ کې بیا د دنیا په کم ګوټ کې چې خبره کوي خبره کوه بیا به تا نه خلک ستا سترګو ته به خلک بیا نیغ نشي کتی بیا به ته د خلکو په سترګو کې سترګې ملاوی بیا د چا کې دا جرأت نشته دی چې ستا د سترګو مقابله وکړي بیا نو دا رجل مؤمن خبره یې وکړه او کېناست چې کېناست نو دربار کې نور څوک داسې وونه دومره نران خو وونه خو ټول دربار او دته معلوم و چې دا خو ټول که نه هر سړي غلا وته خلک یو بل پېژني که نه په یو ځای کې د خلک اوسېږي کیني پاسي نو خلک یو بل پېژني نه دا خو کردار والا انسان او دا نور چې و دا بې کرداره خلک نو یو قسم د رجل مؤمن نو فرعون خو یو خبل خو وکتل چې څوک به د جواب ورکړي لکه اوس دا خبره جواب به زه کوم خو پوه شو فرعون چې که ما جواب ونه کړو نو کار خرابېږي نو فرعون په خپله پاڅېدو حالانکې په کار چې په دربار کې یو بل سړی پاڅېدلی وی خو هغه نورو سړو نه خو د سا ایستې وه هغې کې خو دا جرأت نه و چې د خبرې مقابله وکړي کردار ورسره و که نه او فرعون خو پوه شو چې کار څه چل چې دی خو اوس ته خو پاڅېده که دربار خو د نه وړي نو فرعون پاڅېد چې پاڅېد نو سی وي ګوره رجل مؤمن څه ویلي دي او دا فرعون څه وایي قال فرعون وی ما اریکم الا ما اراه زه تاسو ته صرف هغه خبره ښیم چې کومه ما ته په خپله ټیک ښکاري چې زه کوم شي ته ټیک ویم دغه تاسو ته مغه ویم وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زه تاسو ته صرف د هدایت لاره ښیم بس بیا کېناست ګوره ده د موسی علیه السلام د خبرې جواب وکړو نه جواب خو پکې نشته موسی علیه السلام اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله تاسو یو سړی په دې ګناه وژنې چې د هغه رب هغه وایي زما رب الله دی د دې خبرې جواب وکړو بیا موسی علیه السلام ویلي وقد جاءکم بالبینات من ربکم موسی علیه السلام د خدای د طرف نه دلیلونه راوړي د الله تعالی د طرف نه دلیل راوړي د دې خبرې د جواب وکړو وان یک کاذبا فعليه کذبه که دروغ ویلي د ده ګناه وان یک صادقا او که دی رښتینی نو یصبکم بعض الذي یعدکم نو بیا په دنیا کې هم د عذاب د دې خبرې جواب یې وکړو نه بیا ورته موسی رجل مؤمن دام ویلي یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض ته نن د حکومت په نشه کې مست نو حکومت خو ضروري شی دی خو د اسلام دپاره نو ډېر ضروري شی دی خو د اسلام دپاره نه نو بیا د دې خو هېڅ حیثیت نشته د خدای په مقابله کې خو د هېڅ د خدای د بندګۍ دپاره خو د دې ډېر لوی حیثیت دی ځکه چې الله تعالی ورته رحمت ویلی دی چې کله یوسف علیه السلام له ورکوي نصیب برحمتنا من نشاء دا د ما رحمت دی د خدای بندګۍ طرف ته د بوځي نو دا د خدای رحمت دی خو چې د خدای نه په بغاوت دی اماده کوي نو دا د خدای د عذاب نه خو تا نشي بچ کولی د دې خبرې جواب دی وکړو نو لنډه غوندې خبره یې وکړه او بیا کېناست نو ګوره دلته د ځینو خلکو دا رایي چې په مجلس کې یو سړی خبره وکړي که نه او زما همیشه دپاره دا طریقه وي زه په مجلس کې خبره وکړم بیا خپله خبره پرېږدم نه نو دا ټول ملګري راته وایي بړه بس دی خو ته په خبره پورې سړی د کوره پورې غلی خبره پرېږدې نه خو یو ځل دې خبره ودې کړه نو زه ورته یم هغه رجل مؤمن هم خبره نه پرېښوده فرعون خبره وکړه بیا رجل مؤمن بیا پاڅېد رجل مؤمن په قلاره کې نه ناست چې مړه د ما د خبره جواب دی ونه کړو وقال رجل مؤمن وقال الذي آمن اوس چې فرعون کېناست نو رجل مؤمن بیا پاڅېد په تصور کې راولې دربار تر کته چې تماشه کوي په ګلرۍ کې ناست وقال الذي آمن هغه مؤمن بیا پاڅېد هغه وی یا قومي زما قومه انی اخاف علیکم زه یریږم په تاسو مثل یوم الاحزاب د هغې عذاب چې په ټیرو ډلو راغلی دی مثل دأب قوم نوح د هغې عذاب په شان چې کوم د نوح علیه السلام په قوم راغلی وعاد او د عادیانو په شان د عذاب وثمود او د ثمودیانو په شان عذاب والذین من بعدهم او د هغې نه رستو چې کوم راغلی دي وما الله يريد ظلما للعباد والله تعالی په بندگانو د ظلم اراده نه کوي خو ظالمان په خپل ځان د عذاب حقدار کړي نو الله تعالی په ځکه عذاب را لېږي ګوره د فرعون په دربار کې د تیرو قومونو د عذاب تذکره کوي بیا ورته وایي یا قومې د دنیا عذاب خو د دنیا عذاب دی و یا قومې د ما قومه انی اخاف علیکم یوم التناد زه یریږم په تاسو باندې د هغې ورځ نه چې یو بل ته به چغې وهئ هر سړی به بل ته چغې وهي خو څوک به د چا مدد نشي کولی او دا کومه ورځ ده یوم تولون مدبرین چې هر سړی به منډې وایي هر سړی به منډې وایي ما لکم من الله من عاصم او د الله تعالی د طرف نه به ستاسو بچ کوونکی هېڅوک هم دی ومن یبدل الله فما له من هاد او چې الله تعالی یې ګمراه کړي نو هغه ته به څوک لار ونه ښیي او بیا ورته یو بله خبره کوي ګوره دا زبردسته ټک وله ورکوي څنګه ټک وله ورکوي وی ولقد جاءكم يوسف بالبينات فرعون مخامخ دی فرعون ته وی ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات
د دې نه مخکې یوسف د دې موسی علیه السلام نه مخکې یوسف علیه السلام هم تاسو ته دلیلونه راوړي فما زلتم فی شک مما جاءکم به تاسو همیشه دپاره د هغه د دعوت په باره کې په شک کې وې خو چې کله په دنیا کې هم د هغه قدر ونه کړو خو حتی اذا هلکه چې کله هغه وفات شو نو قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا نو تاسو بیا ارمانونه کول چې یاره د ده په شانه پیغمبر به چېرته بل را نه شي یاره دا خو ډېر ښه و د ده په زمانه کې خو ډېر لوی امن و ډېره خوشحالي وه ډېرې مزې وې ډېر عدل و ډېر انصاف و نو بیا هم پسې وروستو ارمانونه کول او چې ژوندی و نو په هغه وخت کې موله مقابله کوله د قبطیانو خې مقابله کړې كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب داسې الله تعالی هغه سړی خطا کوي چې هغه زیاتیم کوي او شکم کوي د الله په خبرو کې الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان چې د الله تعالی په دلیلونو کې خبرې کوي او باسونه کوي او دلیل ورسره نه کبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا دا د الله په نظم ډېره د غصې خبره ده او د مؤمنانو په نظم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار داسې الله تعالی ټاپه او مهر لګوي د هغه چا په زړه باندې چې تکبر هم کوي او زیاتی هم کوي نو بیا کېناست رجل مؤمن بیا کېناست چې بیا کېناست نو فرعون چې بیا وکتل چې بیا چېرته د مقابلې دپاره د پاسېدو خو څوک نشته نو فرعون بیا پاسېد نو قال فرعون وقال فرعون اوس وایي اوس ورته پته ده چې حامان خو ټول عمر خو پیسې دی خوري خزانې خو ټولې ده خلاصې کړې پرمټونه خو ټول دی خوري او اوس دا دی غلی ناست دی او په زنګونانو کې سر ورکړی دی نو یا حامانه ته چېرته ودرېږه څنګه سړی پاسي او زه ورپسې پاسم او چې زه پاسم هغه بیا به ما پسې پاسي او ته دلته ګولې ناستې چېرته کې پس نو یا حامانه ته چېرته ودرېږه ویښې پاسه که نه نو بیا حامان ته او بیا د موسی علیه السلام خبره داسې په هوا کې تحلیلول غواړي و یا حامانه ابن لی صرحا ما له داسې اوږد ټاور جوړ کړه اوږده مناره جوړه کړه اوږد ټاور یو برج جوړ کړه لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات کېدای شي چې زه ورسېږم هغه لارو ته چې پر اسمانونو کې کومې لارې دي بره کې خلک دی چې وایي چې ما باندې وحې راځي که نه دا په کومه لارو چې دا وحې راځي او دا خلک څوک چې وحې راوړي او دی پې ځي او راځي دغه لارې زه چېرته ولټوم نو بیا به زه دومره بره لاړ شم فاطلع الی اله موسی نو زه به د موسی علیه السلام د خدای ته ورښکاره شم دومره اوږد ټاور راله جوړ کړه د هغه ځای نه زه کته تماشه وکړم د ده دې مزغو ته ګوره په دې دغه کې د خروشیف په دې سوویت یونین صدر خروشیف پخوانی نو هغه سپوټنیک او لونیک دوه سیارې جوړې کړې او دې دپاره یې په فضا کې ور پرېښودې چې دا به انتهایي بره لاړې شي او زه به هغه ځای نه به تصویرونه راوړي چې دا خلک وایي چې بره خدای دی او ملایک دي نو هغه ځای نه به ډېر طاقتور دوربینونه پکې لګولي او طاقتورې کیمرې پکې لګولې وي نو دا به ماله واپس تصویرونه چې واپس تصویرونه پکې هېڅ هم نه ښکارېده نو خلکو ته بیا ښودل وی دا تیاره وی د دې نه زیات اوچت بل څه نشته وی دا تیارې چې څومره بره دا سیارې چې څومره بره وختې دا سیارې او دې چې کوم تصویرونه راوړل نو پای کې خو خدای نشته وی موږ بره وکتل نو ما په درس کې د ملګرو ته ما وی ګورې ورته د خروشیف او د فرعون په منځ کې زرګونه کاله دي خو خلک وایي عقل ترقي کړی ده نو د فرعون د عقل او د عقل صرف دومره ترقي کړی ده چې فرعون وی حامانه ماله فاوقد لي یا حامان على الطين حامانه خښتې پخې که او د پخو خښتونه ماله یو برج جوړ کړه یو ټاور راله جوړ کړه نو د هغه دغه وس کېدو او فاطلع الی اله موسی زه به بره وخېږم او وبګورم چې د موسی خدای شته که نشته او د خروشیف دغه وس کېده چې په هغه زمانه کې سیارې جوړوي نو هغه سیارې بره وخېږم په عقل کې نور فرق نه دی راغلی او هغه هم وی نشته او ده هم وی نشته تاسو په خبره ورسېدئ خلک وی خلکو ترقي کړې ده علم ترقي نه ده کړې جهالت ترقي کړې فاطلع الى اله موسی زه به د موسی علیه السلام د خدای ته ورښکاره شم واني لاظنه کاذبا او زما دا ګمان دی دی دروغجن دی وکذلک زین لفرعون سوء عمله الله تعالی په تبصره کې چې فرعون ته د هغه بد عمل ښه ښکاره شوی وصد عن السبیل او دی د لارې نه بند شوی وما کید فرعون الا فی تباب او د فرعون سازشونه ټول تباه نو چې دی وي نو بیا کېناستو فرعون حامان هم را بیدار کړو د موسی علیه السلام د خبرې جواب یې ونه کړو خو بس خپله خبره خو یې کوله نو دا د خلکو خبرې دي د رجل مؤمن د یوې خبرې جواب یې ونه کړو خو یو استهزاء غوندې وکړه د نعوذ بالله د موسی علیه السلام په دعوت پورې او حامان هم رایښ کړو خو حامان د دې باوجود هم پا نشېده حامان د رجل مؤمن په مقابله کې را پا نشېده نو دی بیا را پاسېده فرعون بیا را پاسېد وقال فرعون نه دا د فرعون نمبر تیر شو رجل مؤمن بیا پاسېد دا درېیم ځل دی د رجل مؤمن وقال الذي آمن مؤمن بیا وایي یا قوم اتبعوني
قوم تاسو خو دی مو پیژنده زه مو پیژندم زه څه وایم او دی څه وایي دا لیډر نه دی دا د تابعدارۍ اهل نه دی وقال الذي آمن مؤمن وي يا قوم اتبعوني قوم ما پس راځئ اهدكم سبيل الرشاد زه به تاسو ته سمه لار وښیم او بیا وی یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع زما قومه دا د دې موجوده ژوند دا سامان دا ختمېدونکی سامان دی دا بې قیمته سامان دی وان الدار الاخرة هي دار القرار او آخرت د همیشه اوسېدو ژوند دی دا تقریر یوازې په جومات کې دی که دا د فرعون په دربار کې کوي مونږ تاسو زه یو ته په جومات کې کومه خو دا د کوم ځای تقریر دی دا تقریر اول کوم ځای کې شوی و یو غټ مولوي صاحب ته ما وویې یو غټ مولوي صاحب نو په هغه وخت کې ما ورته ویل چې یاره څوک خو د اسمبلۍ ته لېږل پکار دي چې حقه خبره وکړي وی او دا خبره خو دې ټیک ده نو ما ورته څه طریقه به اولې خو به نه دا نه ده نو ما ورته دا رجل مؤمن پر قرآن کې د سورت مؤمن چې دی په دې کې د رجل مؤمن کم کار کړی و یاره ده خو د فرعون په دربار کې حقه خبره ویلې و نو مې دا خدای پاک مونږ ته په دې قرآن کې ولې ویلي دي وی ځکه یې ویلي دي چې داسې کول پکار دي نو مې څنګه چې لږ تا ولېږو که ما لېږې ما او تا خو پکې څوک نه پرېږدي څوک خو پکار دی یو کس که نه که ډېر نه یو نرم هلته پکار دی چې هغه داسې خبرې خو کوي که نه دلته زمونږ په یو اسمبلۍ کې نه به یې وایم نو اوس بیا به خلک خفه کېږي نو هلته به یو بزرګ و یو ښه سړی و نو هغه به ایاتونه ډېر وي نو د هغه زمانې هغه سپیکر ورته وایي سپیکر نه به نالم هغه ورته وایي چې یاره مولوي صاحب چې د جمعې ورځ به او ته په دې منبر ناست وې او تقریر دې کولی او زه درته اوده وې تاسو په خبره د استهزا ته خیال کوئ خندا مطلب یې دا دی دا د جومات تقریر دی دا د جومات تقریر دی دا د اسمبلۍ تقریر دا نه دی نو دا قرآن څه وایي تاسو په قرآن کې دا صورت شته بل قرآن وګورئ دا ما د بل ځای نه راوړی دی چېرته کوم دا دی پکې دا وګورئ که نه دا قرآن دا صورت مؤمن ما نن په کارج کې خلکو ته وویل مې درخواست درته کوم جولی درته غواړم چې نن ماسخوتن کم از کم چې سملی که نه نو چېرته خو په دومره اردو خو پوهېږئ که نه یو تفسیر درته راوالی چې تشه ترجمه یې پکې او هغې کې دا د رجل مؤمن دا 40 نمبر صورت دی دا پکې راوالی د اول نه اخره پورې دا ووایې چې دا رجل مؤمن څه ویل غواړي دا څه خبره کول غواړي بیا پاسېد رجل مؤمن انما هذه الحیاة الدنیا متاع یقینا د دنیا دا موجوده ژوند دا خو لږ غونې سامان دی وان الدار الاخرة هي دار القرار او آخرت هغه کور چې دی هغه د همیشه اوسېدو کور دی او من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها چا چې ګناه وکړه هغه ته به د ګناه هغه مره بدل ملاویږي ومن عمل صالحا من ذکر او انثى او چا چې ښه عمل وکړو که نر او که ښځی ممکن ده چې هلته به ښځې هم وي نو هغه هم پوه کړئ چې ستاسو عمل به څه کم نه وي وهو مؤمن و چې ایمانداري فاولئک یدخلون الجنه نو دوی به جنت ته ځي یرزقون فیها بغیر حساب او په دې کې به رزق ورته ملاویږي همیشه ویا قومي زما قوم مالی ادعوکم الى النجات عجیب خبره ده زه تاسو نجات طرف ته رابلم خلاصي طرف ته کامیابۍ طرف ته وتدعونني الى النار او تاسو ما دوزخ ته رابلئ تدعونني لاکفر بالله تاسو ما دې ته رابلئ چې د خدای سره انکار وکړم د خدای نه انکار وکړم شرک وکړم کفر وکړم واشرک به او الله سره شریک پیدا کړم ما لیس لی به علم چې ما له هغې څه دلیل نشته وانا ادعوکم الى العزیز الغفار او زه تاسو هغه ذات ته رابلم چې غالب هم دی او بخونکی هم دی دا د توبې خبره دا د کفر نه د بچاو خبره دا د توحید دا درس دا به یوازې په جومات کې کېږي دا په حجره کې هم کېږي دا به په هغه ځای کې هم کېږي چې هغه د قوت سرچشمې دي د قوت مرکزونه دي چې کوم خلک ځان ته څه وایي چې موږ د قوت مالکان یو هغې ته به دا حقه خبره کېږي او ته جومات نه بهر ته نه ځې او هغه جومات ته نه راځي بس خبره ختمه ده کمپرومایز شوی دی تقسیم شوی دی دا تقسیم خو چا کړ دا تقسیم چا وکړ دا تقسیم غلط دی نو بیا ورته څه وایي لا جرم ان ما تدعونني الیه دا واورئ دا کوم شی چې تاسو ورته ما رابلئ لیس له دعوة فی الدنیا والآخرة په دې څه دلیل نشته په دې دعوت باندې څه دلیل نشته دته حق نشته دې خبرې ته څه حق نشته دی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې وان مردنا الى الله ځکه چې موږ به خدای ته واپس کیږو خدای له به ځو د خدای خبره منل غواړي واپس کیږو الله تعالی ته ده وان المسرفین هم اصحاب النار او چې کوم خلک زیاتې کوي دا به دوزخ له ځي د جنت او د دوزخ خبره ورته وکړه بیا ورته وایي فستذکرون ما اقول لكم و یو وخت به راشي زما خبرې به در یاد شي یو وخت به درته راشي چې بیا به یاد چې اوهو یو سړي خو داسې حقه خبره کړې وه یو سړی په کار دی داسې چې داسې خبرې وکړي چې بیا خلکو ته ووایي چې یو وخت به در راشي زما خبرې به یادې کړي
وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. زه خپل معامله الله تعالی ته سپارم. دلته اوس یو خبره ته وکړه په دې کې یو نقطه بل رااله. رجل مؤمن دته یوسف علیه السلام ذکر کړ. زمونږ په دې دور کې چې خلک شته د علما دي، غټ غټ علما ځانته وایي. یوسف علیه السلام خو په مصر کې د بادشاه نوکر و. یوسف علیه السلام په مصر کې د بادشاه نوکر و. نو چې دا نوکر وی دا یوسف علیه السلام، نو د رجل مؤمن بیا د فرعون ته به ذکر کړی وی چې ولقد جاءکم یوسف بالبینات. یوسف علیه السلام هم تاسو ته مخکې پیغمبر راغلی و. نو فرعون خو به د دې خبر جواب کم از کم کړی وی چې کوم یوسف علیه السلام یاد دی، هغه زموږ نوکر چې و، ته ما ته د نوکر خبرې کوې. خو فرعون هم دا منله چې یوسف علیه السلام دلته حکمران و. او د رجل مؤمن مطلب دا و چې فرعون ته دا ټک ځکه ورکو چې دا ته چې په کم تخ باندې نن نازېږې ډېر زیاته، نو دا تخ یو ځل مونږ سره هم و. او بیا الله تعالی امتحان دی، کله یو له ورکوي کله بل له ورکوي. نو نن یې تاله درکو، خدا به سبا بیا د مونږ په لاس کي. نو په دې ډېر زیات مه نازېږه. او دا تخت چې دی که نه، دا چې د چا په لاس کې راشي الله تعالی هغه هم ازمي. نو یوسف علیه السلام په لاس کې هم دغه تخت راغلی و، خو هغه د هغه سر الله تعالی ته ټیټو. تا د خدای دعوه کړې ده، نو داسې مه وایه سبا به داسې ونه وایې چې د قیامت په ورځ چې خدای پاک ما له دې غټ تخت را کړی و، نسه مې کړي و، خامخا د ما هغه نفس او ما کې خو هغه نشه او هغه غرور خو راته و. نو ما چې د خدای دعوه وکړو نو زه په دې ځکه مجبور وم چې ډېر لوی قوت مې و، نو ډېر لوی طاقت دې را کړی و، نو د هغې په ما کې نشه پیدا کړه او د خدای دعوه مې وکړه. نو دغه شانې قوت او دغه شانې طاقت الله تعالی یوسف علیه السلام نه ورکړی و. هغه کې دا نشه نه وه پیدا کړې، هغه سره الله تعالی ته ټیټو. دا کم خلق چې دا وایي که نه چې د یوسف علیه السلام په مصر کې حکمران نه و، دا نوکر و. ادې لږ د دې آیاتونو مطالعه وکړو. دا ما موضوع ده ته دا راغستې وه چې دا قرآن د مکي دعوت او د مدني دعوت په منځ کې فرق نشته. حکمرانان هلته هم چلنج کوي، حکمرانان دلته هم چلنج کوي. هلته ذهن جوړوي چې ګوره خبره ده، د اسلام خبره دا ده. او یوازې دا نه، په ډېرو مسلو باندې ردونه کړي. دا صورتونه راوالی که نه، دا قل هو الله احد مکي صورت دی که نه دی؟ نو قل هو الله احد وایه چې الله تعالی یو ده وی، یکتا دی. الله الصمد لم یلد ولم یولد. دا د اولاد خبرې چا کولې؟ عیسایانو کولې. یاره جي د مکې دعوت داسې دی چې څوک چیړی مخ به داسې صرف نرمې او پستې وایې. نو دا قل هو الله احد کې نرمه خبره ده چې لم یلد ولم یولد. دا لم یلد ولم یولد خو په عیسایانو رد دی که نه، دا په هغه چا رد دی چې هغه وایي دې د مکې مشرکانو به مې ملایک د خدای پاک لوڼه دي، او عیسایانو وایي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. نو په دې صورت کې به الله تعالی رد وکړو که ویې نه کړو؟ دا تبت یدا ابي لهب کوم صورت دی؟ دا د مکي صورت دی که مدني صورت دی؟ ابو لهب په دغه کور کې د نبي علیه السلام په ګاونډ کې وتری و، وایي دا د تباشي. او د هغه ښځه یې مولا یاده کوي، وامرأته حمالة الحطب. وایي د هغه ښځه ته به په دنیا کې د چا سره، ته په دنیا کې د داسې لیډران معلوم دي چې دوه یو بل سره په مقابله کې ولاړ وي، د یو بل ښځو یاد کړي. دا جرأت څوک نشي کولی. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دا صورت راولېږه چې وایي د دې ابو لهب ښځه هم پکې یاده کړه. د دې نه زیات پیک ته رسېدل، د دې نه زیات ته انتها ته یاره وایي انتها پسندي ښه نه ده. انتها پسندي څه ته وایي او اعتدال څه ته وایي؟ دا د چا نه زده کړي؟ مغرب ته دا پټۍ ښودلې ده. ته به د مغرب نه سبق زده کوې، د یورپ نه به سبق زده کوې. قرآن نه زده که، قرآن نه زده که. قرآن څه وایي درته؟ اعتدال به هم د قرآن نه زده کوې. دا به د قرآن نه زده کوې. انتها پسندي دی، دې ته انتها د یو خدای بندګي کې دا انتها پسندي ده. قرآن وی والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان د خدای په مینه کې بالکل سخت دي. دی وایي نه مړه دا دومره سختي په عقیده کې ښه نه ده. نو ستا به منم که زما ایمان په قرآن باندې دی. دا خبره. نو دا صورت دی مکي دی که نه دی؟ ویل لکل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. دا مکي صورت دی که نه دی چې په خلکو عیبونه لګي دا تباشي؟ دا ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. دا چې دوه تلې لري، د خپل لپاره یو تلې او د بل لپاره بله تلی. چې خپل سړی او د خپلې ډلې او د پارټۍ سړی غلطي وکړي نو د هغه لپاره تاویلونه کوي، او چې بل وکړي نو د هغه د مچ امره، هغه د ماشي امره ګناه به دړی چې جوړه کړي، او د خپل هغه د دړی نه به چټاکۍ جوړه کړي. ویل للمطففین. دا خلک د تباشي چې د خلکو حق کموي. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. چې د خلکو نه علي نو پوره علي. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. او چې هغې له تلې او هغې له ورکوي نو بیا کم ورکوي. دا د انصاف خبره ده. الا يظن اولئک انهم مبعوثون ليوم عظیم. دې قیامت مني که نه مني؟ قیامت نه مني. دا صورتونه خو دا خو مکي صورتونه دي که. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چې د خلکو ته د غلطې خبرې په لکه اچي، دا غلطه پروپاګاندا چې کوي، دا د اسلام خلاف چې پروپاګاندا کوي، من الجنه والناس، په پیریانو کې مو په انسانانو کې، دا انسانان پس وکړه ګرځي دا په هوا کې. دا قران مجید دا سورتونه مکی سورتونه راواله، دا وګوره چې قران په مکی سورتونو کې کم تصور ور کوي. دا تصور چې خلک ور کوي چې نه جی مونږ خو په الحال د مکی په دور کې ته ټول څومره د نبی له صلوات والسلام د مکی دور خو دیار لس کال استاد به دیار لس سوا کال کې دا به سو کال دا به سو کال چې مونږ په مکی دور کې چې په مکی دور کې نو حج پکې نه و، مکی دور کې حج فرض و، په مکی دور کې سود حرام نه و، په مکی دور کې زکات نه و فرض یا دغه نصاب نه و، په مکی دور کې جهاد نه و، په مکی دور کې بس شراب نه حرام. نو بس بیا خو میم زرما ټول زما مزه کوونو زه مزه کوم، بیا به سبا خلکو ته دا ووایي چې لکه د مکی دور دی دا هر څه پکې ټیک دي. دا دورونه متقسمه او مهرباني وکړه، لږ مهرباني وکړه، خدای ته وګوره دا دورونه د خدای په کتاب کې رضانه دا تقسیمونه مکوه. لہذا دا خبره ذهن کې کېنوه چې د قرآن په دعوت کې چې د قرآن د جهاد کم دعوت ورکوي، د غلبې د اسلام کم دعوت ورکوي، د دین د اقامت کم دعوت ورکوي، د کفر په سترګو کې د سترګو ورکولو کم دعوت ورکوي، کفر چیلنج کوي، دا دعوت د دې بنیاد په مخه منظمه کړو او مدینه منوره کې بیا د هغې تفصیلات. بس دا یو څه خبرې نن په دې درس کې وې. واخر دعوانا